چې کوم قوم د الله دشمنۍ ته بړي وي نه به ښه د ورځ بیا مومي. نن که د ملک حالات خراب دي نو ظاهري وجوهات نه خو څوک انکار نشي کولی، ظاهري به هم څه وجې او زما نظر کې ډېر وخت نه په دې باندې فکر دی چې نن د علماو سره دشمن دا زه نه وایم چې ټول خلک کوي، ټول خلک ښه خلک شته، نیکان خلک شته، دینداره خلک شته، علماو سره مینې والا قدر والا خلک شته. خپل بچي علماو ته کښېنوي، خپل بچی علماو ته راولي، دین ته راولي. ښه خلک ډېر دي خو تر لږ خلکو د وجې نه نقصان چې کوم دی روان دی. دو سیزونو باندې الله ډېر خفه کېږي او الله وایي زه سره جنګ کوم. یو سودخور ته الله وایي سودخوره که څه سود نه پرېږدی نو زما جنګ ته تیار شه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله وایي زما جنګ ته تیار شه. او دویم عالم سره دشمنی کوونکي، دا غیبت کوونکي، دا پروپیګنډې کوونکي په شریعت مطهره کې ټول چې الټې نو دا دوه خبرې پکې راځي. دې باندې الله د خپل دشمنۍ اعلان کړی دی. عالم سره دشمنی کوي، دین سره. بخاری شریف کې دویم جلد کې حدیث قدسی مبارک ذکر دی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما ولی او عالم سره دشمنی کوي زما ورته جنګ اعلان دی، زه سره چې کوم جنګ کوم. خطیب بغدادي رحمه الله فرمایلی دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه فرمایلی دي که عالم ولی نشي نو په مقدس مکمل ولی نشته. لہذا دې سره دشمنی کول. نن موږ خلک داسې وایو چې الله وایي چې زه تاسو سره جنګ کوم چې څوک زما د عالم سره دشمنی کوي او څوک پروپیګنډې کوي، څوک غیبتونه کوي. نه موږ وایي خیر دی موږ تاسو سره جنګ کوو، ای الله پاکه موږ به پروپیګنډې کوو که نه، موږ به چې کوم دی غیبتونه کوو، د هغې موږ به دشمنۍ کوو، موږ به د هغې بې عزتۍ کوو. نه الله وایي زه سره دشمني کوم او موږ ورته وایي چې بس زه ټیک ته نه وم. موږ سره نن کوشش د خلکو دا دی چې علماو او عوام مس کې یو بل نه لرېوالی راولي، نفرت پیدا کړي، بدګمانۍ پیدا کړي، غلط فهمۍ پیدا کړي، پروپیګنډې علماو پسې غیبتونه او دارنګې یو خبره بل خبره دروغ جوړوي او په دې څیزونو کې کوم دی ورکوي. یو پټکې به راوالي او د سپي په سر باندې به یې کېږي په دې څیز کې. دا د کوم ځای ته ځان ورسوم؟ خپل ایمان دې لاړ خراب کړم. د بل چا دپاره خپل ایمان خرابوي، د بل د دنیا د ښه کېدو دپاره خپل ایمان ولې خرابوي؟